کلي نه راغلي چې څونه زمونږ د پارټۍ مشران دي، همزولي دي، کشران دي، په ټولو باندې په جمع السلام علیکم. خبر دی او ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې دې په بو تحصیل ده زمونږ قائد نواز شریف صاحب او خصوصتا بیا انجینیر امیر مقام صاحب د یو درناوي په نظر وکړه او موږ له یو با اختیاره عهده راکړه. دا هغه عهده ده چې کومه عهده به د ستاسو د خدمت له استعمالیږي انشاءالله. او د دې عهدې لپاره موږ مکمل په پارټۍ کې او د پارټۍ نه بهر کولو جنګ کړی دی او د دې ورکر په سر باندې دونه غټ غیرت کم ورکر چې کله ما ویلي دي د یو شپه په نوټس باندې زه د هغوی ټولو ډېره شکریه ادا کوم، د زړه د کومې نه ادا کوم، د خپل کور نه ادا کوم، د خپل خاندان نه ادا کوم. د خپل ظاهر به یې خبر وکړه د مشرانو په نظر کې هغوی په نظر کې د هغې نه پس چې کله نه دا عهده ماته حواله شوې ده الحمدلله ښه په نره باندې ویلی شم، ښه په ډاډ ویلی شم چې هغه د یو شپې په یو میسج باندې او د خوشحالۍ په دې موقع باندې نن او دا زموږ د خدمت او د پارټۍ سره د تحصیل کې خصوصتا د هر چا په مازغو ته ختلې ده چې وروره دا داسې چلو شو. ای وایي چې دا داسې چلو شو مونږ خو دی پسې کې نه حسابول. نن خو الحمدلله که په دې علاقه کې د چا کمپټیشن دی نو یو خوا مسلم لیگ دی او نو خوا ټولې پارټۍ دي. زه مشرانو شکریه ادا کولو سره مشرانو ته دا میسج هم ورکوم چې مشرانو که دا مبارکي صرف د دې ورځې زما نو دا زما کور دی. زه ګورې داسې خبره نه منم ما ته به اکسیجن کینې، ما ته به ایس ډي او کینې، ما به سوپرډنټ ته به پته ورکې چې د ده یو ټلیفون دا ګورې یو ځل دی، دا بار بار نه دی. د ده د ورکر کار د دې علاقې خدمت په دې کې ګورې هېڅ قسمه کمپرومایز نشته او که کمپرومایز کوي یا ډپارټمنټس هر یو ډپارټمنټ هر وفاقي ډپارټمنټ ته کلیام دا میسج ورکوم. دا زموږ د میډیا کیمریان دي، زه دوی ته کلیام میسج دا ورکوم تاسو زموږ وروڼه یئ، موږ له قابل احترام یئ، قابل عزت یئ. خو دا یو خبره درته کوم چې زما د ورکر د عزت نه غټ ستاسو عزت نشته. کار به کوئ، زه خپل ورکر ته ویم کور به نه کینئ. بس دی هغه وخت لاړو، اوس زمونږ ګیله د مشرانو نه نشي جوړېدی. اوس به د مشرانو ګیله مونږ ته جوړېږي چې کله دلته پروګرامونه یو زموږ پروګرام کمزوری و. تنظیم باندې به کار کوو. زمونږ چې کم ملګرو الیکشن کړی دی هغه مونږ له قابل احترام دي، قابل عزت دي، زمونږ مټې دي، زمونږ وروڼه دي. انشاءالله هغوی به ځان سره چلو. که د چا په اړه کې څه لږ ډېر خفګاني زه د مشرۍ په ځای کې ناست یم، بلکل که وایي دې ځای نه زه راولو ځان سره کېنوم چې زه نن تاله په دې چې زه پښتو کوم پښتو به راسره کې، پښتو به راسره کې. یعنې دا یاد ساته چې په پښتو کې بیا پښتۍ ماتېږي. که د غیرت کې راسره در سره یم او که نه ورکر استعمالې او پارټۍ کې انتشار جوړې نو دا یاد ساته چې زه اکسیجن ګریوان ته لاس اچوم نو قرتاب هم به ځای نه پرېږدم بیا. ځکه شوه بس دی دا ډرامې ډېرې وشوې. کار به غواړي، مشران به کار غواړي. عهده صرف نه ده چې مونږ له عهدې راکړي، دا عهدې زه ځان پورې نه ساتم. ما مخکې هم دا دی مشیت خان ناست دی، ما د ورکر لپاره هر قسمه قربانۍ لپاره که زما کمزورتیا هم چا کړې ده ما په دې 2-3 خبرې هم کړې دي. الله په سر ګواه دی. ما به ورته یوه خبره کوله چې ارمان چې زه د ضلع صدر نه وې چې دا خوله په څوک سمېږي دا ما سمولی شوه. په دې نه کمېږم، زه د ضلع صدر یم،
زه فوکل پرسن یم زما دا ښایست دی چې زه خپل ورکر لپاره ټول به اختیار کوم زما د یونین کونسل صدر هر یونین کونسل صدر هغه ځکه به اختیاروي چې دا به باقاعده افسرانو سره د دې ملاقات کوو دی ته به افسر دی به افسر له نه ځي افسر به دلته راځي مونږ افسر به دلته راځي ولې دا حکومت دی دا با اختیار حکومت دی چې افسر په سر کې ښکر لري دلته به راځي دلته به حاضري کوي زما د ورکر کار به کوي زما د علاقې کار به کوي زما د خاورې خدمت به کوي کم سړی چې زما د خاورې خدمت نه کوي نو ځان له دې په بله ضلع کې نوکري وکړي زموږ لپاره چې اثرزادیات نشته خو ما چې مخکې ته ورته خبره وکړه د خپل د ملګري د ډلې د ورکر د صدر را روان وخت د الیکشن دی تیاری وکړئ تیاری انشاءالله را روان حکومت دا حکومت هم د مسلم لیگ دی او په را روان وخت کې د مسلم لیگ حکومت په خیبر پښتونخوا کې دی او انشاءالله د دې ځای نه به خپل ایم پی ای جوړوو د سوی ګیس هېڅ کار نشي کولی ما ته د دې حیثیت پته ده دی خو مړ هغه بي آر ټي په اته کالو کې راوسته او چې راوسته نو اچھا خبره یو سټاپ یې وله په دارو جبه کې ورکړی دی نو بل سټاپ یې وله په پبو کې ورکړی دی و د خدای ظالمانو ته دې په دا منځ کې چې د خلکو ته له ووټ درکړی کم از کم یو دو سټاپ خو به په دې علاقه کې ورکړي وو که نه دا زما د چراټ زما د خټکنامې ملګري ناست دي کم از کم دی ته دا کلیعام د دې فیسبوک شته د دې پیجونه شته دی د خپل ایم پی ای ته کښېني چې ایم پی ای صاحب ته راشه کم از کم په سټیشن کې یو غټ سټاپ د بي آر ټي کې ده چې ټول چراټنامې ته پې فایده وي داسې زمونږ علاقې کې دا ایم پی ایګانو ته وینا ده کلیعام چې ایم پی ایګانو کم کار چې دننه نشي کېدی صفا لاس اوچت کوي چې بیا یې مونږ کوو نو زمونږ په کار باندې تاسو نمبرې جوړوئ نو ډېره مننه تاسو د ټولو د هر کلي تنظیم د هر کلي یوت د هر کلي د ایم ایس ایف ملګري خصوصتا زمونږ د ورکر اتحاد پیر کاکا مشیت لا زمونږ پیر نعیم لا زمونږ نور ملګري د بهر د حماد خان په مشاورت باندې چې په هفته کې به افیشلي دا د مسلم لیگ سیکرټریټ دی په دې باندې دا کاشف خان چې څونه حق دی په دې باندې ټول اخیری کس چې کوم ورکر ولاړ دی دومره پې د هغه حق دی دلته به راځي ځکه چې اکثر هر منګل او هر جمعرات منګل او جمعرات د سحر 11 بجو نه والا تر د غرمې 1 بجو پورې په دې سیکرټریټ کې سره زما د دې خاورې مشران کاشف خان ظاهر خان مشیت ته پیر چې د مسلم لیگ د ورکرۍ اوارډ یې اخیستی دی نو زه ستاسو ټولو ډېره شکریا ادا کوم زمونږ اختر